چې څومره زنانا مولانا بجلیګر رحمت الله علیه دې الله پاک وبخي سره د خورو سبه فرمایل وې دلته نارینه ورته بیکاره شو نارینه ځکه درنه زنانه راووتلې ښځې درنه ځکه بهر راووتلې نارینه ورته بیکاره شو هغه غیرتونه ختم شو د غیرتیانو سره ناسته ختمه شوه بس چې کم نم ګوري بس د ښځو سره ناسته پاسته کوي د ښځو سره او د ښځو په مجلسونو کې خوشحاله وي که ودونه وي نو دا چې کم دی نرښځې د ښځو ځایونو ته بس وځي نه نوځي وځي نه نوځي وځي نه نوځي بس ښځو کې خوشحاله وي دا چې د غیرتیانو سره او د نارینهو سره د ده ناسته پاسته وی د کې به د نرانو صفتونه بیا د کې به د نرانو صفتونه نو اکثریت ته چاله رشته کېږه نه نو تا ته به ښځه نیغه نیغه کېږي ښځه او په دې باندې ما ډېر بیانات کړي چې کومه رشته د زنانو په لاس کې تاسو دې قسم وي چې دا زنانه دا لور دا جنۍ که په ښایست باندې برابري په مالداري باندې برابري په تعلیم باندې برابري تاسو دې قسم وي چې ګوره داسې خلکو سره رشته ونه کوي بیا به په سلګو سلګو باندې جاړي راشه وګوره ماله چې څومره کیسز راځي څومره چې کوم دی جنکۍ موږ د خاوندانو نه خلاصو په هغې کې غټ کردار غټ لاس دا د زنانو د مور لاس یې ورپسې د مور زما محترمو چې جنۍ دې واده کړه جنۍ دې واده کړه جنۍ دې چاله ورکړه نو بیا د هغې په ژوند کې مداخلت پکار دی پکار دی دی به بیا هم د هغه الګ چې کوم دی او د دې خپلې لور په ژوند کې به هغه پورې مداخلت کوي تر څو چې کوم دی دا لور ته واپس را خلاصه کړي دا څه زندګي شوه دا څه زناورو زندګي تاسو شروع کړې صحابه او صحابیاتو داسې زندګي تېره کړي تاسو د خپلو لوریانو ته دا کم دین ښایې لګیا یې خاوند دماو کا خاوند ویروا خاوند په خپل کنټرول کې راولا نو اکثریت رشته چې خرابي ترابي شوي دي پای کې زما محترمو د دې جنۍ د کور مداخلت کیږي لګیا د دې جنۍ د کور مداخلت کیږي بیبی فاطمه سوکوا د جناب محمد رسول الله لور بیبی خفشو د خپل خاوند نه د هر چا کور کې دا خبرې اترې راځي چې کله خفشو د کور نه ووته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې لاړه او الله رسول ته شکایت کولو د خپل خاوند په دې کې شا طرف نه علی رضی الله عنه راغی او بهر ولاړ دی په سلګو سلګو جاړي الله رسول بیبي فاطمه ته وی بیبي فاطمه هر خبره دې منم په سر سرګو باندې دا یاد ساته چې علی رضی الله عنه دا یو نډر او دا یو غیرتمند انسان دی په قریشو کې داسې بهادر انسان بل نشته او بل طرف ته زما رشتہ دار زما د تره زوی هم دی اے بی بی فاطمه که خاوند دی خفه کو او خاوند تانه ناراض شو د قیامت په ورځ اے بی بی فاطمه د الله نه دې زم نشم خلاصول اے بی بی فاطمه د قیامت په ورځ زه د الله رسول نیازبین پیغمبر یم د الله جل جلاله زما په دې چهره قسم کړی دی لیکن خاوند دی چې اے بی بی فاطمه خاوند اون بخلی والله کدی الله بخي خاوند در باندې د قیامت پر ورځ ابجکشن کو چې یا الله زدا محمد رسول الله دی لور په دنیا کې خفه کړم نو اے بی بی فاطمه زدي ګوره د الله نه نشم خلاصو زما په دې خبرو باندې پوي چې بار ربوته علی رضی الله عنهم یو سیټ ته ولاړ دی په سلګو سلګو جاړي الله رسول ته وی اے علی صدا پار راغلی و یا رسول الله زما او د بیبي فاطمه خپل منس کې خبرې اترې داسې راغی نو بیبي فاطمه خفش ول او تاسو پسې راغه ما سره یره د دې خبرې وا زویری دم په دې خبره باندې ک بیبي فاطمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو زما او الله رسول زمانه خفشو زمانه با الله خفشي او چې زمانه الله خفشو زما دنیا او آخرت بدوانت برباد شي دی وجه نه راغلم یا رسول الله رسول بیبي فاطمه زما محترم اونې ولا او واپس د علی رضی الله عنه کور ته بوتل او کیناسو واوري زنانه واوري نارینه واوري په سوشل میډیا باندې درخواست کوم لاسونه درته جوړ کوم زما دا بیان هر نارینه هر زنانه غوګونو ته ورسوي دا تاسو څه ظلم شروع کړی دا کومه درندګي او زناورتوب تاسو شروع کړی ها
د زړه غوښې د زړه ټوکړه دې چاله ورکړه بیا ورته دا مه وایه چې دام وکړو دام وکړو دا به م کې دا به م کې لوډ پې سپک کا چاله دې د زړه غوښه ورکړه د زړه ټوکړه دې ورکړه هغې باندې هغه ستا وایي زوم زوی ته وایي زوی نو نن د زوم نه چې کوم د دشمن جوړ کړی زوم دې باندې به د زوی ګمان کې چې کله ته زوم ته د زوی په نظر ګوري نو بیا به چې کوم دی ستا دې لور ته په هلته ستا د زوم پلار به چې کوم دی ستا لور ته بیا د لور په نظر باندې ګوري نو الله رسول راغی او زما محترمو د بیبي فاطمې نه هم تپوس نه کوي د علي رضی الله عنه نه هم تپوس نه کوي او دې ته هم نه ګوري غلطي د چا ده دا اوسنۍ زنانه دا خو ټولې غلطۍ په خاوند باندې ور چسپان کوي خپله لور به داسې صفا سوتره چې د یا بي زمزم اوبو باندې لمبولي بالکل تاسو وګورئ دا زنانه څومره ظلمونه څومره خاوندانو نافرمانۍ څومره بېادبۍ څومره ګستاخۍ خو چې خاوند پې معمولي غونته کې ګزار وکړو بس ځان له کار وکړ په ایمان ووایه بیا چې کوم دی دا ښځه دا زنانه څوک ملامته کوي په اولس او پولس کې چې کوم دی د دې زنانه منلی کېږي او زما محترمو خاوند ته ولاړو نظر قدرې نه کوي په دې سوکنو تاڼه کې بله ورځ هم د دې دیرې یو جینۍ د خپل خاوند نه ځان خلاص کو یو وړوکی ماشوم زما محترمو هغه دومره ښایسته دومره چې کوم دی تک سپین دومره ډبوسکی بل ورځ مې ماشوم وکته وچ کړه شوی دی به دې مور پسې څومره زړه خوړلی هغه مور ظالمې په تاڼه کې د پولیسو والاو مخامخ هم چغېدله داسې چغېدله او د خپل خاوند بدې بیانول او بیا بعد کې چې کله طلاق وشو جدایي راغه بعد کې بیا ولا احساس ورغی او جړا فریاد یې کولو چې مولوي صاحب اوس پکې څه نه کېږي ما ته مې هغه زوی یادېږي زمونږ په دې مدرسه کې په تارو کې داسې ماشومان چې زما محترمو د هغې د مور او پلار په منځ کې جدایي راغلې ده ماشومان په مدرسه کې دا سبق وی لګیا دی مور غریبې هلته نه په پټه باندې زمونږ مشر روډ ته کال وکړي په ویډیو کال باندې خپلو بچو سره خبرې کوي او جاړي بچیا څه تکلیف خو در باندې نشته څه سخته خو در باندې نه ده تېره شوي دا د مور او پلار د ښځې خاوند خپل منځ کې دغه بد اخلاقي بد مزاجي او زما محترمو یو بل ته صبر نه کول برداشت نه کول خزم د تیزی نه کار علی خاوند خو وایي زه خو خاوند یم که نه هغه خو اسې تیزي کوي او دلته پکې سخر راشي خواښې راشي هغه ځان ته چې کوم دی سوی نو دا اور نور هم بړکاویږي خیال دی نه که نه دا اور نور هم بړکاویږي او که په دې کې یو کس چې کوم دی سر ښکته کو او وی ویلې مې کچھ نہیں میرا کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں زه خو هېڅ هم نه یم ما نه خو په ګندګۍ کې هغه چینجې م ښه دی یا دې ښځې داسې په دې ټایم کې چې اوس زما محترمو یو اور بل دی او په دې کور کې تباهۍ طرف ته جدایۍ طرف ته خبره روانه ده او د دې ماشومانو زندګي بربادېږي دلته چې کوم دی خاوند خیر خاوند خو الله خاوند پیدا کړی خو ښځه چې کومه ده که نه ښځه دا به صبر کوي ای ښځه بده مزه ښځه بده مزه نو چې یو ښځه چې کوم دی بده روانوي او یو ښځه چې کوم دی هغه تیزي کوي او بد اخلاقي کوي نو دا حیا هم څه څیز دی حیا د نارینهو نه به زیاته حیا چې کوم دی په ښځو کې نو اوس خواښې به ناست دي سخر به ناست دي خاوند غونته کې هستي به ناست ته خاوند څه پېژنې او دې خاوند ته ورلویم چې تا چې کوم دی د خاوند مقام دا دې ښځې ته بیان کړی نه د الله دین دې ښځې ته بیان کړی نه نو زما محترمو هغه ماشومان د خپلې مور سره په ویډیو کال باندې خبرې کوي موري ما باندې دا سخته ده موري په ما دا تکلیف دی موري موږ له چې کوم دی روټۍ په ټیم نه میلاویږي موري دا چل دی دا څوک مې وهي نو مور خو چې کوم دی نو ماشومان دا چې کله واړی نو دا به زما محترمو مور سره چې کله غټ شو او د مور د تربیت نه ووتل دا به بیا پلار ته چې کوم دی دا د پلار په حصه کې رسي نو ګوره دا مور به بعد کې چې کوم دی افسوس او ارمان کې د دې بچو نه ځان خلاصي دې بچو ته دې وګوره د دې بچو په حال رحم وکړه لږ صبر او د برداشت نه کار واخله بیا وګوره اشرف علي تنوي صاحب رحمت الله علیه دله چې کوم دی یو زنانه راغه او همدغه عرض کوي چې حضرت باس ټیم زما غلطي نه وي که نه زما د خاوند غلطي نو دلته چې کوم دی ما له ضمیر اجازت نه راکړي چې زه د خپل خاوند نه معافي وغواړم بس
دوه ورځې 3 ورځې 4 ورځې بس په خفګان تیری شي. خاوندم مخ اړولې زنانم مخ اړولې. نو ښځه خو ښځه ده، ښځه خو به د خاوند تابعداري فرمان برداري. چې اوس ښځه ځان نه چې کوم دی سړی جوړ کړي او خاوند سره ضد کوي، نو دا زندگی دا سر ته نه رسي. نو اشرف علي تنوي صاحب رحمت الله علیه ورته څه فرمایي واورئ، زمونږ زنانه واورئ څه فرمایي ورته. وایي بیبي که غلطي ستا د خاوند هم وي خیر دی ته راشه او معافي ترې وواړه او خاوند د لاسه که هغه غصه سړه شي او موډ کې شي خوش طبیعتۍ کې شي، بیا ورته ووایه چې ګوره غلطي ستا وه خیال دی بیا ورته ووایه. نو هغه خو اسیم غوسه او دلته چې کوم دی دا خزم د خولې نه هر خبر روباسي چې د هغې هغه غوسه بړکاوي. نو بس خامخا بعضې راشي مونږ ته کال کي او یا هلته راشي یا چې کوم دی مدرسې ته راشي، یاره مفتي صاحب پوه نه شوم او ډېر غوسه ومه کنه، ډېر زیات په غوسه ومه کنه، په غوسه کې. نو ما ورته په غوسه کې خلک ښځې طلاقوي کنه، څه په خندا او په خوشحالۍ کې غوسه ښځه نه طلاق. نو واوره الله رسول صلی الله علیه وسلم راغی او زما محترم په منځ کې د علی رضی الله عنه او د بیبي فاطمه په منځ کې داسې خپل خپې مبارکي وغځولې او د علی رضی الله عنه لاس مبارک راواغستو. د بیبي فاطمه حیادار بیبي، دیندار بیبي، تقوادار بیبي، زما محترمو د جنت د جنتیانو زنانو سردارا بیبي فاطمه د هغې لاس مبارک یې راواغستو، په خپله سینه مبارک یې کېښوستو. تپوسونه مپوسونه نه کوي، غلطۍ ته نه ګوري چې د چا غلطي ده، جوړه راوله جوړه د خپل لور او د دې خپل زوم په منځ کې جوړه راوله جوړه. د دې کور د جوړولو سوچ وکړه، الله به ستا کور جوړ کړي. او که ته چې د کور ورانې او د ده د کور د ورانولو سوچ او فکر لري، الله به ستا کور داسې وران کړي، ستا د بچو کورونه به الله وران کړي. نو زما محترمو الله رسول د دې دواړو لاسونه چې کوم دی داسې کېښوستل، وایي شا به یې دواړه ووایې چې زموږ جوړه وشول، شا به یې دواړه ووایې. نو بیبي فاطمه هم وایي او علي رضی الله عنه هم وایي یا رسول الله زموږ جوړه وشو. الله رسول یا خو په سترګو کې اوښې وې او یا زما محترمو په چهره باندې خندا راغه، مسکراهټ راغو، خوشحالي راغه. صحابه عرض کوي یا رسول الله اوسه پورې تاسو دومره غمجن وئ، سترګو مبارکو کې م اوښکې وې او اوس خوشحاله په چهره مبارک مسکراهټ دی. وی آو وی ځکه چې زما د لور بیبي فاطمه او د علي په منځ کې جوړه وشوله. سبحان الله. مونږ خو کورونه ورانو، مونږ خو د کورونو د ورانولو فکر کړی،